الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. سورہ بقرہ 53-53 نمبر آیات پہلا سپارہ. پدی آیاتونو کی بنی اسرائیلو تا نعمتون بیانیدل او د نعمت بیان د دی وجی نه کېدو چې الله رب العزت وی چې سم شي. ځکه چا سره چې څوک ښه وکړي نو هغه لم پکاري چې هغه هم ښه وکړي. احسان کا بدله احسان، د احسان بدله به په احسان باندې ورکې. اگر چې الله سره څوک احسان نشي کولی خو الله رب العزت چې ته کوم ښه وکړي ان الله شاکر علیم، الله قدردان ذات دی، ستا د دې خو قدر کوي. ځکه احسان خو به هغه چا سره کوي چې تا ته محتاجي، نو الله چا ته محتاج نه دی. خو الله رب العزت ستا دا اعمال داسې علي لکه یو انسان سره چې څوک ښه وکړي او هغه ورسره ښه کوي نو تا سره د هغې نه هم زیات ښه کوي. نو د دې وجې نه بني اسرائیلو ته الله وایي چې ګوره تاسو د یهودیان د پیغمبرانو اولاد یئ او هغه نعمتونو سلسله ورته شروع کړې ده، 18 نعمتونه ورته بیانوي او اخره کې ورته د ایمان بیان کوي. نو د ایمان نه مراد شرعي ایمان دی او حقیقي ایمان دی چې په آخري پیغمبر او په آخري کتاب باندې ایمان راوړی. نو دې ځکه اوس الله رب العزت وایي ګوره ما تاسو له کتاب درکو. موسی علیه السلام مې بوتلی کوی تور ته بوتلی زړه قصه بیان شو درته. نو په دې کې ورته لوی نعمت بیانوي ځکه دستور زندگی کتاب قانون دا ډیر لوی شی دی چې کوم ځای کې قانون نه خلک وایي جنگل کا قانون ہے، وایي ما دلته خو ځنګل دی، اس حساب کتاب نه دی معلوم. نو حساب کتاب عزتمندو دا ډیر بهتر شی دی. نو الله رب العزت دوی ته دستور زندگی ورکړه. نو الله په دې کتاب زبادنه کوي، احسان کوي چې تاسو ګډه وډه زندگی تیروله د هیڅ هم خبر نه وئ. ځکه خوا و شا کفري ملکونه او شرکي ملکونه او بني اسرائیل هم ته اثر واغستو د سخي عبادت یې شروع کړو. نو دا څومره ساده قومي چې دوی سره خپل نه قانوني نه خبرې نه نظریې نه کنسپټسي نه تصوراتي، نو دا خو هېڅ قوم نه دی. د نور قومون نه چې کوم سړی متاثره کېږي نقلمار قوم دا نه کامیابېږي. نو الله رب العزت وایي ما تاسو ته خپل قانون درکو، فخر بم کول او آسمانی قانون مې دله درکو، دا الله د طرف نه راغلی قانون. نو هغه دې آیات کې بیانېږي. نو مخکې نور نعمتونه اوس دا بل نعمت دی، دی مخکې آیات سره تعلق دی. وَإِذْ یاد کوي ای یهودیانو، اذ هغه وخت آتینا چې منګه ورکړیو درکړیو موسی علیہ السلام لم ورکړیو الکتاب خاص کتاب. کتابونه خو ډېر دي، د الف لام معنا به کې خاص کتاب هغه تورات دی. الکتاب هغه خاص کتاب هغه معلوم کتاب تورات. والفرقان او فیصله کن خبرې، والفرقان او معجزې، والفرقان او دلیلونه، یا والفرقان هم دغه تورات کتاب، والفرقان چې دا په حق او باطل کې فرق کوونکی و. د څه دپاره؟ لعلکم د دې دپاره چې تاسو تهتدون په سمه لار شئ، په هدایت باندې شئ، هدایت ته ورسئ. نو الله رب العزت دلته دو څیزونه بیان کړي. آیا دا دوه یو شی دي که دا جدا جدا دي؟ یو هم دله کتاب درکړی او بل هم دله فرقان درکړی. نو بعض عالمان وایي چې د کتاب او د فرقان نه هم یو شی مراد دی تورات. خو د یو کتاب کله ناکله دوه درې قسمه صفتونه یې په هغې کې، نو کتاب هم صفت دی، کتاب یې نوم دی او فرقان یې صفت دی. لکه موږ او تاسو سړي نوم وایو لکه پلانې زید ابوبکر کم یو هغه سپین شان، نو دا سپینو هم دقه ابوبکر ته مراد دي د هغه صفتي. نو الکتاب تورات والفرقان چې هغه فرق کوونکی دی. څه کې فرق کوونکی دی؟ حق او باطل کې. الله داسې کتاب مې در درکو بس چې کولاوي کې
نو حق او باطل درته پکې ښیي چې دا حق خبره ده او دا باطل خبره ده. او د دنیا هر یو سړی کوشش کوي چې زه په سمه روان شم او غلطې نه بچ شم، خو کله ناکله ده ته پته نه لګېږي چې اوس دا سمه ده که دا بده ده، د دې پته انسان ته نه لګي. ځکه خو درزو خوري که نه، که انسان ته پته لګېږي چې دا بده ده نو په هغه لار څوک ځي؟ نو انسان ته د دې پته نه لګېږي، ځکه انسان سره دومره علم نشته چې مخکې د هر څه نه خبر شي. والفرقان او دغه کی تورات چې فرقان دی، د قرآن صفتم فرقان قرآن کې راغلی دی، تورات صفتم فرقان راغلی، د الله ټول کتابونو صفت فرقان دی، ځکه د الله کتاب فرق راولي حق او باطل کې. قرآن باره کې راځي تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وی دا قرآن وی دا فرقان دی، دا په دې بنده باندې نازل شوی دی. قرآن صفتم فرقان بیان شوی. جنگ بدر ته په قرآن کې فرقان ویلی، ځکه په هغه ورځ باندې حق او باطل جدا شو، مسلمانان او کافران بیل شو، یو فتح راله او د مسلمانانو نصرت شو. نو تورات یو نوم دی فرقان. نو فرقان څه په حلال او په حرام کې فرق کوونکی، په حق او په باطل کې فرق کوونکی، په کفر او په شرک کې فرق کوونکی، په سمه او په بده کې فرق کوونکی. نو دې ته فارق وی، فرق کوونکی، جدا کوونکی، بیلونکی، فرق راوستونکی. والفرقان او دا د الله کتاب فرقان هم دله درکړی. نو انسان ته پته نه لګېږي په حق او په باطل کې بغیر د الله د وحي نه. دې ته اوس تفصیل سره وروسته وایم چې انسان سره خو عقل شته که نه، خو عقل کمزوری دی. دې باندې تفصیل سره بیان دی، خو لږ څه یو څو اشارات برته کوم. پهله د دې آیات معنا کوو. نو د فرقان یو معنا ده چې د تورات مراد دی، او د دې واو معنا د دې ته عطف تفسیري وایي. کله ناکله دا واو هم د دې دپاره راځي چې د مخکیني ټکي تا ته تفسیر بیانوي په بل ټکي سره، ایا دې ته تفسیري وایي. والفرقان دغه تورات چې فرقان دی، یا دویمه معنا ده د فرقان نه مراد دا معجزات مراد دي. معجزات الله رب العزت موسی علیہ السلام نه معجزات ورکړي، امسای چې په سمندر باندې واله نو دغه رنګ عزتمن لارې شوې او اژدها به ترې جوړه شوه. مختلف معجزات موسی علیہ السلام له الله ورکړي. نو د دې نه دا مرادي والفرقان، ای بني اسرائیل ستا پیغمبر لما د فرقان په شان معجزې ورکړې وې، هغه معجزې چې فوراً بې فرق په حق او باطل کې راوستو. تاسو ویل دا فلانی حق دی چې موسی علیه السلام به کار وکړو، جادوګران به فیل شو، فرق بې راوسته چې ګوره دا پیغمبر دی او هغه پیغمبر نه دی. نو داسې پیغمبر مې دله درکړی چې لوی لوی لوړې لوړې سترې سترې معجزې مې ورکړي دي. نو په کار دا دی چې ستاسو د لیډر، ستاسو د مشر ما قدر وکړو، نو دا ستاسو د قوم قدر دی. نو ستاسو قوم لم په کار دا دی چې په ما باندې ایمان راوړئ، او هغه ایمان دا دی چې زه درته څنګه ویم چې موسی پیغمبر دی نو محمد هم پیغمبر دی، نو دا خبره به منئ. زه چې درته څنګه ویم چې تورات کتاب دی نو قرآن هم کتاب دی، دا به منئ. او داسې هغوی ونه کړه. وروسته پې بیا الله لعنتونه راول. بعضې کسانو چې کوم ومنل هغه الله رب العزت قبول کړه. نو دویم معنا د معجزات. او درېیمه عزتمنو د فرقان معنا دا د بعضې علماو کړې چې موسی علیه السلام له الله روب ورکړی، چې موسی علیه السلام به چا ته رامخامخ شو، پهله به یو څه ویل، خو چې کله به موسی علیه السلام به ولیدلو او رامخامخ شو، بس سم به سړی سم شو، خبرې به بدلې شوې. نو ګوره مخکې یو شان او بیا بل شان، نو بدلون به چا راوستو؟ موسی علیه السلام له الله روب ورکړی دی. ټولو پیغمبرانو له الله ورکړی. نبي علیه السلام وایي زما د ټولو نه روب زیات دی. موسی علیه السلام نه الله ورکړی، خو نبي علیه الصلاة والسلام وایي مسیرة شهر، یو میش فاصله کې به چې زما ملاقات له څوک راتلو، نبي علیه السلام وایي روب به پې هلته نه رالو، کلي ته خو به لا نور دننه شوی دی، یو میش فاصله کې به چې و. پخوا بس داسې سفر یې وي. نو الله نبي علیه السلام له دوم ونصرت بالروب، نبی علیہ السلام وی زما الله نصرت کړي په روب سره. ډیر کسانو نبی نو موسی علیہ السلام له الله جلالی روب ورکړو، او نبی علیہ السلام له د شفقت والا روب ورکړو. نبی علیہ السلام به غصې ډېرې نه کولې، به هم پکې روب، او موسی علیہ السلام خو ګرم سړی و چې خوا دې خوا به یې کولې، ایو ته سوک راوچت کو، بس بیا په هغه ځای غځېدلی و.
نو بهرحال دا د هر چا خپل یو روب وي. نو د دې فرقان نه مراد الله دله روب ورکړی او دغه رنګې د دې نه علاوه څلورمه معنا د دې دا ده چې فرقان نه مراد احکامات. تورات یې ورکړی د دې نه علاوه احکامات، مسائل، خبرې اترې دا یې ورکړي. پنځمه معنا دا ده د فرقان تفسیرونو کړي چې فتح او غلبه د دې نه مراد ده چې ای بني اسرائیلو تاسو له الله فتح درکړه، غلبه درکړه په ټولو قومونو باندې او د خپل حاکم ظالم سرکشه په مقابله کې مخکې کړئ. نو فرق یې راوسته تاسو کې د غلبې. او دغه رنګ شپږمه معنا دا ده دا په یهودیانو دا معنا کوله. یهود خپله وایي چې موسی علیه السلام له الله بعضې علم ورکړی و د هغه په سینه کې پروت و. وهبي علم یې الله رب العزت بعضې پیغمبرانو له الله ورکړی وي، د کتاب نه علاوه مو له الله ورکړی وي. وایي دغه وهبي علم ته مراد دی او هغې ته علم د سینې وایي او علم باطینی وایي. نو الله رب العزت وایي ستاسو پیغمبر لما ظاهري کتاب تورات هم ورکړی و والفرقان او هغه د فیصلو باطینی علم هم ورکړی و چې د زړه نه به یو خبره وکړله بس خبرو کې به بالکل واضحه شوه خبره. او اومه معنا د دې دا د عزتمندو فرقان معنا حجت او دلیل. موسی علیه السلام له الله د فیصلو او د دلیل یو قوت ورکړی و. بعضې سړی که خبرو کې ډېره درنه خبرې او بعضې سړی غټي خو خبرې سپکوي، هېڅ فضول خبره کې هېڅ وزن نه خلکو دا دې څه ویل هسې بوس باندې. او بعضې سړی عزتمندو نری سړی کمزورې سړی بدن نه خو چې هغه خبره وکړي زبردست یو رونق جوړ کړي د دوو کسانو سوله پرې راشي وایي لکه دا خبره د دواړه پوهېږي. نو دقسې موسی علیه السلام له الله رب العزت داسې دلایل او خبرې ورکړې وي وزني. نو دا دې قوم ته اوس الله یادوي چې ګوره داسې عظیم جلیل القدر پیغمبر مې درکړی دی. پیغمبرانو کې یاد لري عزتمندو د موسی علیه السلام په ټولو پیغمبرانو کې درېیمه مرتبه ده. دومره جلیل القدر پیغمبر دی، اولو العزم پیغمبر. د ټولو نه اول مرتبه هغه عزتمندو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده، ځکه دا خو د ټولو سردار دی. او دویمه مرتبه عزتمندو د ابراهیم علیه السلام ده، دا ډېر جلیل القدر پیغمبر. رستنی چې څومره پیغمبران راغلي تر د نبی علیه السلام پورې دا ټول د په اولاد کې دي. او درېیمه مرتبه بعض عالمان وایي د نوح علیه السلام ده او بعض علیه السلام وایي چې نه د موسی علیه السلام ده. نو یا د موسی علیه السلام درېیمه مرتبه ده او یا یې څلورمه مرتبه ده. که د نوح علیه السلام نه مخکې شي درېیمه مرتبه او که د نوح علیه السلام نه بعد شي نو درېیمه د هغه څلورمه ده. او پنځمه مرتبه عزتمندو هغه د عیسی علیه السلام ده. دې ته قرآن کې اولو العزم پیغمبران ویلې کړي، نور هم پیغمبران دي خو دا ډېر عظمت والا دي. څنګه جنتونه دي، جنت کې جنت عدن دی. نو دا قرآن کې کتابونه دي، په کتاب کې قرآن دی. شپې ډېرې دي خو شپه د لیلة القدر ده. میاشتې ډېرې دي خو میاشت د رمضان ده. څلور میاشتې الله رب العزت وایي منها اربعة حرم، څلور مې پکې برکتي پیدا کړي. نو دغه رنګې د پیغمبرانو کې مرتبې شته. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ساده ترجمه ده. دا د رسولانو یو جماعت دی، یو ټولګی دی، ما بعضو له په بعضو فضیلت ورکړی. وآتینا داود زبورا وکلم الله موسی تکلیما یا یحیی خذ الکتاب بقوه. د بعضو پیغمبرانو سره الله ډایرکټ خبرې کړي فلانیه فلانیه داسې داسې وکړه. نو دې طریقې سره عزتمندو دا مرتبې دي. والفرقان لعلکم تهتدون، د دې دپاره چې تاسو په هدایت باندې شئ. نو عزتمندو د ټولو کتابونو یو صفت دی سره د قرآن او د ټولو کتابونو چې دا فرقان دي، فرق راولي، عادل دي، واضحه کوي. او دلته سوال راځي چې انسان سره خو عقل شته نو د کتابونو څه ضرورت دی؟ عزتمندو انسان سره چې کتاب الله قانون نه وي یا نور قانونونه نو دا ټول به د ځناورو په شان زندگی وي. یو منټ لته صرف حکومت د اعلان وکړي چې څه کوئ هغه کوئ نو ته ګوره چې بیا څه کېږي. قانون ډېر زبردست شی دی. او بیا قانون الهي
هاي هاي اخو د انسان مطابق دی، د فطرت مطابق دی. الله رب العزت قانون هم را لېږلی دی، عقل هم را لېږلی، ځکه قانون دپاره هم عقل پکار دی. نقل را عقل باید، نقل هم په عقل کېږي. نو د دې وجې نه عزتمندو عقل کې د عقل مثال د عزتمندو د سورلی دی، او د وحي مثال د سوار دی، دا پاسې پې ناست دي. نو دواړه ضروري دي. اوس چې مثلا امریکې ته ځې نو جاز هم پکار دی او ستا ناست هم پکې پکار ده. که جاز لاړ شي او ته پاتې شي خو کار خو نه شو که نه، ته خو نه رسېدې. نو دقه شان عزتمندو عقل باندې چې کینې نو بس تا صحیح، او دا وحي په دې عقل د پاسه کینې نو بس بیا روان شي، نو بیا به دې منزل ته رسئ. ګینې صرف عقل انسان ګډوډی. من اعتمد علی عقل فقد ضل، سوچ صرف عقل باندې پروسه کوي گمراه کیږي. ولی؟ ځکه اوس مثال، آسان مثال، موږ او تاسو ټول دلته ناست یو، ستا یو عقل دی، زما بل عقل دی، قاري صاحب بل دی، د مولي صاحب بیل دی، د فلاني بیل دی. نو د چا پسې بځې؟ هر یو سړی وایي زه سوه سیر یم، ته وایې زه سیر یم، هغه وایي زه پاو باندې سیر یم. اوس پکې دړی خان هم راوتي دي، وایي زه پکې دړی ما، او د من بورۍ پکې نورې دي. نو څوک د چا نه کم ګڼي؟ د جنګونه ولې کېږي؟ خو یو سړی وایي زه په حق یم، ته وایې زه په حق یم. نو پته ولګي د عقل فیصلې، ګینې عقل خو هغه سره مشته که نه، عقل تا سره مشته. په کار دا دی چې دا جنګ نه کېدو، خو عقل کار نه کوي. نو د دې وجې نه الله رب العزت ویل رڼا خو سره که که نه، نو عقل دې روان کړی دی، بیټري دې روان کړی دی او سیل دې پکې نه دی اچولی، موبایل د سره دی خو چارج پکې نشته. نو دا وحي چې کوم دی عزتمندو دا چارج دی، چارج رڼا ده. سترګې لیدل کوي خو بغیر د رڼا نه لیدل کوي. په تیاره کې خلک لاړ شي راپروزي، ښځه ورته سترګې دې نشته، او خدای دې غر که که نو ستا دماغ نشته، بلب دې نه دی لګولی، ځکه سترګو سره رڼا پکار ده. دقه شان عزتمندو عقل مثال د سترګې دی او د وحي مثال د رڼا دی. چې رڼا د سره نه نو په عقل ګرځه که نه، کله به دې خوا ځي او کله به دې خوا ځي. کله به دا پلانکي خان ډېره ښه خبره کوي چې هغه ویې لکه دا خبره خو غلطه ده، بل ورته وایي ولې غلطه ده؟ دا چل هو زما دماغ پې کار ونه کړو، ښه داسې ده. درېیم چې راشي وایي دا دواړه غلطي دي. وایي ولې؟ وایي دا کې دا غلطي ده، کې دا غلطي. اوهو اوس پوه شوم، نو بس ارزل به اوس پوه شوم، اوس پوه شوم، اوس پوه شوم. قرآن وایي بس دا قیسې دې پرېږده، د ده نه تپوس مه کوه، بس دا قیسه ده، دا واله دا د سره غلطیږي. ده څومره اسانه خبره. د دنیا ټول قومونه دي عزتمند. ګوره څوک یو بت تښکته کېږي، څوک بل بت تښکته کېږي. الله نو ته وایي وحده لا شریک له، یو دی بس، دغه ما پیدا کړي دغه خاورې. خبره ختم. چې ځې راځي ابازو له به راځي، اخر هم همدغې خبر راځي چې یار دا ټول کارونه الله کوي. نو بس قصه اول نه ولې نه وی. زمونږ یو عزتمندو ساده مسلمان د پړي مزدور هم کامیاب دی، که قرآن تفسیر هم نه دی ویلی، اس باندې هم نه پوهېږي غریب. تپوس دې وکړه ته چا پیدا کړی؟ وایي الله. وایي چا له به ځې؟ وایي الله له. دا زندګي دې څوک تېروي؟ وایي الله. بس خبره ختمه، کامیاب. او هغه لوی لوی ساینسدانان لاړ شو، تباه شو، چې کوم کافران د دنیا نه لاړ. د الله څیزونه یې وپېژندل، پلاني څیز کې دا خیرونه دي، دې کې دومره توانایي ده، دې کې دا ده، او الله ته ونه رسېدل. ولې؟ وحي ورسره نه وه، عقل ورسره ښه زیاتو منونه و، خو وحي ورسره نه وه، ونه رسېدل. ځکه رڼا نه بغیر سړی رسي نه. نو دقه شان عزتمندو عقل ارزه کې کار نه کوي. من اعتمد علی عقل فقد ضل، سړی ګمراه شي. من اعتمد علی مال فقد قل، څوک چې صرف په مال بروسه کوي مال یې کمیږي. ومن اعتمد علی علم علی عقل فقد اختل، څوک چې صرف په خپل عقل کوي عقل یې خرابېږي. ومن اعتمد علی الله، څوک چې الله باندې بروسه کوي، اعتماد کوي، ایمان یقین لري. فلا قل ولا ضل ولا اختل، نه به عقل خرابېږي، نه به علم گمراه کوي، او نه به مال کمیږي. الله دې زموږ ایمان یقین مضبوط کړي.